السلام علیکم ملګرو د بنو حواله سره تازه صورتحال دی نیو اپډیټس در سره په دې ویډیو کې شریکوم تفصیلا خبره به کوو د بنو چې کم واقعي شوی دا کم کیس شوی دی پاغه باندې الکترونیک میډیا مکمل خاموش ده په دغه خبره باندې د بنو خلکو پرون ټول ورځ احتجاج کړی دی او ډیر ګڼ تعداد کې پښتنو په دغه احتجاج کې شرکت کړی دی بل الیمین ګنداپور د کې پی کې وزیر اعلی تر اوسه پورې د بنو خلکو ته نه راتلې د بنو خلک د کې پی کې حکومت نه ډیر زیات خفه دي اوس هم دا څومره هم پښتانه دي ای د پی ټی آی نه ډیر زیات خفه پدې وجه دي چې پی ټی آی ته منډیټ چې ملو شوی دی هغه د پښتنو په وجه باندې ملو شوی دی ډیر زیات پښتنو په ګڼ تعداد کې پی ټی آی ته وټونه ورکړي دي اوس چې دغه پی ټی آی ته په دې سختو دغه پی ټی آی په دې سختو حالاتو کې د دغه عوام خبر نه اخلي نو یقینا عوام به ضرور د خفغان کوي او یقینا پکار هم د الیمین ګنداپور لچ دی ورغلې او دغه عوام سره شانه بشانه ولاړ وي خیر په دې باندې د ویډیو اخر کې راځو د کې پی کې اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی الیکشن کمیشن نه د استعفا مطالبه کړې ده او کچره الیکشن کمیشن استعفا نه ورکړي نو بیا پی ټی آی ول دمکی هم ورکړی ده چې موږ به د الیکشن کمیشن خلاف ریفرنس جمع کوو جی ریفرنس په ولې جمع کوي په دې تفصیلا خبره کوو جی سپریم کورټ کومه فیصله د مخصوص نشستونو جاری کړې و نو هغه کې صفه الفاظو کې لیکل شوی دي چې موږ دا فیصله غلطه تشریح کړی ده جی د موږ د فیصلې وی غلطه تشریح شوی ده سپریم کورټ ویلي دي یعنی په 13 جنوري چې کم د پی ټی آی نه بیټ نه غشتل شوی و سپریم کورټ چې کومه فیصله کړی و خو الیکشن کمیشن په دغه کیس کې پورا پی ټی آی پارټای ته موقع نه دا ورکړي چونکه سپریم کورټ ویلي چې موږ صرف د بیټ نه د پی ټی آی نه اشتري ده خو بل طرف ته په پورا پارټای باندې الیکشن کمیشن بین لګول او تاسو د یاد شي چې بیا د پی ټی آی چې څومره هم امیدوار او هغه آزاد امیدوار ولاړو او هغه چې کم الیکشن لړاو کړو هغه از انډیپندنت کاندیډیټ لړاو کړو جی نو دې ځکه اوس سپریم کورټ ویلي دي چې زمونږ د فیصلې غلطه تشریح شوې ده خو بل طرف ته الیکشن کمیشن هم په دغه خبره باندې خاموش نه دی پاتې شوی الیکشن کمیشن ویلي دي چې مونږ هغه کړي کم چې سپریم کورټ حکم کړی دی مونږ د سپریم کورټ حکم مطابق خپل کار کړی دی نو اوس دې ځکه سپریم کورټ او الیکشن کمیشن یو بل ته مخامخ شوی دي سپریم کورټ او الیکشن کمیشن یو بل ته آمنے سامنے شوی دي جی نو دې ځکه مطلب اوس دې چې عوام نه پوهیږي یا د پی ټی آی خلک نه پوهیږي چې سپریم کورټ دروغ وای او کنه الیکشن کمیشن دروغ وای سپریم کورټ وای چې مونږ صرف د بیټ نه پی ټی آی نشته ده او الیکشن کمیشن د بیټ نه خښتو سره ټول پارټي چې کوم وای بین کړي و په الیکشن کې نو سه دې چې دا دواړه پارټیان یو بل ته مخامخ شوي دي حقیقت څوک وای د براتون کې ټایم کې پته لګي خو د بنو چې کومه حادثه شوی په هغه باندې بلک تفصیلا خبرو کو بنو کې انټرنیټ مکمل طور باندې بند دي بنو کې چې کوم احتجاج پښتنو روان کړي په زورګونو تعداد کې پښتانه سړکونه راوتلي دي او داغه یو غوښتنه ده چې په لومبای ورځ باندې په احتجاج کې چې کم شهیدان شوي دي او کم زخمیان شوي دي هغه له انصاف ملو شي بنو نه ترخګر خلک لري کړل شي بنو دي امن پسند علاقه ده او بنو کې چې څومره هم خلک وسیږي هغه امن خوخه او بنو علاقه دي ته امن ورکړل شي او بنو کې چې نت کم سرویس ته د بحال کړل شي دا یو څو ډیمانډونه دي چې د بنو خلک کوي خو بل طرف ته د کې پی کې حکومت نه بنو عوام چې کم دي ډیر زیات خفه دي جی په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام